بسم الله الرحمن الرحیم. د جمادی ثانی میاشت پر 22 تاریخ باندې سیدنا امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جانشین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د دنیا څخه تللی دی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ څوک دی؟ مقام، عظمت اور مرتبه چیز دا په قرآن و په حدیث کې بے شمار دلائل اور واقعات موجود دي. لیکن عزیزانو د سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مقام پیژندولو د پاره پر دې خبره باندې غور وکړي. الله رب العزت د انسان د هدایت د پاره د انبیاء او د رسولانو سلسله جاری کړه اور الله رب العزت خالق کائنات د نبیانو په دا سلسله کې دا ترتیب پیدا کړي چې هر نبی د خپل مخکینی نبی تصدیق کاوه، هر رسول د خپل مخکینی رسول تصدیق کاوه. گویا چې هر نبی د بل نبی د پاره مصدق و، یعنی هغه به دا ویل چې زما څخه مخکې کوم رسول او پیغمبر او نبی و هغه بالکل برحق و، د هغو کتاب برحق، د هغه شریعت برحق و، هغه رښتیا و. لیکن جناب نبی پاک صلی الله علیه وسلم باندې نبوت او رسالت ختم شو. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د تصدیق د پاره الله رب العزت د یو رسول یا د نبی انتخاب نه دی کړی بلکې د یو امتی انتخاب کړی دی اور هغه دی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ. جناب ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ در طول اول د نبوت اور د ختم نبوت تصدیق کړی دی اور دغه رقم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق مصدق اول جوړ شوی دی. گویا چې کم کار نبیانو کاوی یعنی د بل مخکینی نبی تصدیق کاوی هغه کار سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ کړی دی اور د جناب نبی پاک صلی الله علیه وسلم د نبوت اور د ختم نبوت د صداقت اعلان کړی دی اور دغه تذکرہ په قرآن کې هم موجوده ده اور صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ مصدق اول دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د پاره. دا ډیر لوی عزت اور مقام اور شرف دی چې الله سیدنا صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ تور نصیب کړی دی. دا غرکم هر رسول چې براله هغه به دا اعلان کوي چې زما بعد هم یو رسول راتلونکی دی، یعنی د راتلونکي پیغمبر اور رسول بشارت به کوي. جناب نبی پاک صلی الله علیه وسلم بعد چونکه نبوت اور رسالت نستا اور نبوت اور رسالت ختم دی. حضرت سیدنا عیسی علیه السلام چې دنیا لرالی هغه هم فرمایل چې مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد، زما بعد یو رسول را روان دی د هغه نوم به احمد وي. گویا د نبی علیه الصلاۃ والسلام د بشارت اعلان حضرت عیسی هم کړی. حضرت نبی پاک صلی الله علیه وسلم بعد چونکه نبوت اور رسالت نستا لیکن نبی علیه الصلاۃ والسلام مبشر هم دی. هغه دا رقم چې جناب نبی علیه الصلاۃ والسلام د چا د نبوت اور د رسالت بشارت خو نه دی بیان کړي لیکن د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امامت بشارت و قوم اور ملت اور امام مسلمانان تور کړی دی. اور جناب نبی علیه الصلاۃ والسلام د ارشاد فرمای چې مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر خلق تلمنز ورکه د خلق مصلی د امامت مصلی سنبالکه. گویا چې نبی علیه الصلاۃ والسلام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د امامت مبشر دی اور ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د اکا نبی کریم صلی الله علیه وسلم د نبوت اور د ختم نبوت مصدق اول دی. مسلمانانو خپل د ایمان بچاو محفوظ کولو د پاره د خپل ایمان د بچاو د پاره حضرت سیدنا صدیق اکبر یعنی مصدق اول پیغمبر منل دا ډیر ضروری اور لازمی ده اور دغه رقم د نبی علیه الصلاۃ والسلام بشارت چې د سیدنا صدیق اکبر د امامت په حق کې دی هغه منل هم د ایمان د پاره ډیر ضروری اور لازمی ده. الله دې حقیقی مینا محبت اور عشق را نصیب کړي. والسلام.